أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. सूरत बकरा आयत नंबर 14 और 15 माक़बल आयतुन मुबारकों की अल्लाह जल जलालहू द मुनाफिकानो सबद खसलतुन बयान को दी दो आयतुन मुबारकों के हम यो द्वा बद खसलतुन बयानी हागा दा ची د دې منافقانو چې کله د مؤمنانو سره به مجلس کېدو نو دی ویل آمنا مونږ ایمان راوړی دی، خو چې کله به دی خپلو مشرانو له لاړه او خپلو غټو غټو سردارانو ته به ورمخکې شو نو هغوی به ورته ویلې چې ګوره تاسو خو مؤمنانو سره ناست وئ او تاسو خو چې دی مسلمانانو سره ناس پاسی مجالست هم داغي سره دی لکه چې تاسو مسلمان شوي. نو دی به ورته په جواب کې وی چې نه مونږ مسلمان شوي د کم یو، مونږ خو هغې پورې خندا کوو، ګپ شپ ور پورې لږ واسې هغه خپل ټایم پاسي ور پورې کوو، طنز و مزاح ور پورې کوو، د هغې خبرې زده کوو، بیا چې دی د هغې خبرو پورې خندیږو را خندیږو. نو الله جل جلاله د دې منافقانو هغه بد خصلت ذکر کړ چې په یو مجلس کې یو رنګي او په بل مجلس کې بل رنګي، دو رنګي کوي. وَإِذَا فَاوَ قِيلَ قُلْ الَّذِينَ کله چې دی ملاقات کی د هغه کسانو سره آمنو چې دی ایمان وروړي دي، مؤمنانو سره کله چې په مجلس کې کینی او دی ور سره خبره اترې کوي نو مؤمنانو ته په جواب کې وایي چې موږ ایمان وروړی. قالو دی وایي آمنا موږ ایمان وروړی دی، دا منافقان وایي. وإذا هر کله خلو چې لاړ شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ته خپلو سردارانو ته، الله جل جلاله دلته کې د سردارانو نسبت شیطانانو ته وکړو، ولی انسانم کله کله په ورانه کې دومره اوچت او دومره لوړې مرتبې ته لاړ شي چې هغه نه ځان له یو شیطان جوړ شي او بیا د هغه کارونه انسان په تعجب کې چې او حیرانتیا کې چې دا لا سیس شو. نو انسان کې الله رب العزت د خیر او د شر ماده چولې ده، کله چې دی په خیر باندې راشي نو د فرشتونو اوچت صفت باندې فایز کی الله رب العزت، او کله چې د شر په ماده باندې راشي او شریر جوړ شي نو د شیطانان مرستو پریدي. نو ځکه الله رب العزت دا منافقان د دې دا سرداران چې لوی شریرانو الله رب العزت تعبیر کو د دې سردارانو نه په شیطانانو سری ورته شیطانانو فرمایل. وَإِذَا فَاوَ وَخْكِي خلو چې لاړ شي الی شیاطینهم خپل مشرانو ته قالو دی وی انا معکم، په جواب کې دی ورته وی منافقان دا سرداران ورته وی چې تاسو خپل ته کې مؤمنان سره ناس لکه چې ایمان هم راوړي، دی ورته وی نه 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 ایمان خو نه راوړي. قالو دی وی انا معکم یقینا موږ تاسو سره یو، زمونږ ټول ارسه تاسو سره دی. نو بیا الته کې ولې ناس وی انما بشکا نحن مونږه مستهزئون خندا کون کې داغي پوری مونږ هغه پوری ټوکی کولی غب شپ ور پور لګو ځان ور پورې مشغولو ټیم په پاس کو. خان مؤمنان او صحابه کرام دا ټیم په پاس کیږي غب شپ ور پور. الله جل جلاله دلته کې جواب ورکو چې نه دا څه خبره نه ده، بلکې الله رب العزت به دې ته بدله د خندا ورکی. نو جواب او مؤمنان صحابه کرام
الله جل جلاله باندې دومره ګران دي چې نږدې ورپسې الله جل جلاله د هغې بدله ترې نه واخیسته. او په بل آیات کې وفرمایي چې داسې نه ده، الله یستهزئ بهم، الله به دوی پورې خندا وکړي، یعنی بدله د خندا به ورکړي دوی ته. ولې الله جل جلاله د خندا محل نه دی. خندا چې دی خولې او غاښونو او دغه څیزونو پورې هغه لري، تعلق لري. او سړی خاندي نو هغه چې دی خوله کلا وشي او دقسې چې دی غاښونه یې ښکاره شي او الله جل جلاله د جسم نه پاک دی، نو معنی څه ده؟ الله یستهزئ بهم، الله بدله د خندا به ورکړي بهم دوی ته به بدله د خندا. نو دا بدله د خندا هم داسې لکه عین خندا، لکه مونږ یو ماشوم را پریوزي که نه او خندېږي او بیا را پروزي، مونږ ورته چې هلکه خوږ به شي، دی نه پوهېږي، بیا ورته خوږ به شي او هغه چې را پروزي نو مونږ ورته وایي هلکه څنګه مزه یې درکه، خوند یې درکو، څنګه وخندېدې، اوس شا به خندېږه. نو الله جل جلاله چې دا بدله دي ته د خندا ورکړي جهنم کې ورواچي، دا داسې دی لکه بس چې دی پورې خندا وکړه. الله جل جلاله یستهزئ بهم، بدله د خندا به ورکړي دوی ته، ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې. الله جل جلاله چې دا فی الحال دوی ته څه نه وایي، نو ځکه چې دوی ته ډیل ورکړي په دغه سرکشۍ کې چې ښه پاخه شي په دغه سرکشۍ کې، او بیا یې د واپس راتلو لاره نه وي. لکه بعد یو انسان نه لاره ورکه شو بیا داسې په تنګو او ګډو وډو لارو کې چې دی سره مخ شي چې هغه ته د خپلې واپسې هم پته نه وي چې اوس زه واپس په کومه لاړ شم. نو الله رب العزت فرمایي ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته. مد یمد راښکودلو ته ویل کېږي، دلته کې په معنا چې دی د څه دی مهلت ورکولو دی. ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې، دی چې دا کومه سرکشي کوي په دې کې ولا الله رب العزت مهلت ورکوي چې پرېږده چې ښه پکې ور مستغرق شي چې بیا ورته د را واپس کېدو لارم نه وي معلومه چې هدایت طرف ته راشي. یا مهون چې سرګردانه وي، دته په دې سرکشۍ کې دومره مهلت ورکړي چې دی بیا یا مهون دی سرګردانه وي، سر به پرې ګرځېدلی. بعض ټایم انسان چې دی په ګډ وډو لارو څه شي نو سر پرې وګرځي چې دا اوس زه به ځم په کومه، ما نه خو شاته لارم رانه هېره شوه چې زما لاره کومه یو وه. الله رب العزت فرمایي ویمدهم مهلت ورکوي دي منافقانو ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې یا مهون چې دی به سرګردانه. اوس الله جل جلاله د دغه منافقانو تشبیه د یو تاجر سره ورکوي، او هغه تاجر داسې تاجر چې هغه خپل تجارت کې هیڅ ګټه ونه کړي، ردی سامان واخلي او قیمتي سرمایه او قیمتي پیسې په هغې باندې ورکي. لکه یو سړی دی سودا بیکاره وکړي او ښې ښسته غټې روپۍ پې ورته وشماري، نو دا چې دی دا سړی تاواني دی که ګټې والا دی؟ دا سړی تاواني دی، بېشک هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دا تاواني دی. نو دې منافقانو د دنیا سودا د آخرت په بدله باندې وکړه، ایمان ورکو او دنیا یې سود کا، دنیا یې واغشته. نو چې دنیا یې واغشته او دنیا یې غوره کو، دنیا یې چې دی ونیوه او ایمان یې پرېښودلو، نو دا خو دې تاوان وکړو که نه. د یو سوره سودا چې دی هغه څه غوره که او دایمي او ابدي سودا یې پرېښودله چې هغه ایمان دی. نو الله جل جلاله فرمایي دا هغه خلک دي چې ګمراهي دا یې واغشته، دا یې خوښه که او هدایت یې پرېښودو. نو هدایت دا یو قیمتي سودا دا یې پرېښودله، او دا بیکاره سودا چې هغه ګمراهي د هغې واغشتله. الله رب العزت فرمایي فما ربحت تجارتهم، ګټه ورنه کړه دوی ته د دوی د تجارت، هېڅ فایده یې ورته ورنه کړه، د ګاټې ته او د نقصان سودا یې وکړه. اولئک الذین، دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اخشتي د ګمراهي بالهدى په هدایت باندې، فما ربحت تجارتهم، پس ګټه ورنه کړه دوی ته تجارتهم تجارت د دي. وجه څه ده؟
گمراهی اغشتي ده او هدایت پرې خو نه چې هدایت پرې دی او گمراهی واخلي غامخه تجارت خو بیا فایده نه کوي کنه. وما كانوا نو دی مهتدین هدایت یافتا دی هدایت مندون کی نو چې هدایت عمومي وجه څه ده چې ابتدا کې چې خپل گمراهی غوړه کړی ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.